السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای نه راغلی وروره؟ 400 لنډي سره کې ساحل. ښه 400 روډ نه راغلی. کومې پارټۍ سره؟ نېشنل پارټۍ سره؟ جی نېشنل پارټۍ. هلکه د مایک دا دغه چې دی په سپنچ دام سور دی ښه؟ جی بالکل سور دی. نو تاسو سره لږ ډېر مشابهت کوي. ډېر مشابهت کوي بالکل. دا راته ووایه چې یاره کومه خبره ستاسو قایدین خو چې کوم دی هغه یو بل سره اختلاف دی. کومه خبره تاسو متفق کړې چې پی ایم ایل ان کوم پسې تاسو خبرې کولې، تاسو جی یو آی پسې خبرې کولې، تاسو جماعت اسلامي پسې خبرې کولې، تاسو ټول یو بل ګریبانونو ته لاس اچولو، نن ټول د خدای فضل سره یو متفق یې. کومه خبرې تاسو اتفاق پیدا کړل او دې ته راغون شوي؟ مونږ دا خبرې اتفاق کړی چې مونږ یو ځای راجمع شوي عمران چې کم ظلم او کم دغې چې راغشتې ده، نو مونږ دا وایو چې دا کینې د استعفا ورکړي. ظلم د څه خبرې دی؟ ظلم دا خبره چې تاسو مې هر څه هر یو شی ګران شوی دی. غریب سړی په سهار نه لګي 500 روپۍ دیړې هغه په ورو ته ریټ وګوره، چینی وګوره، داسې په دې ورځ کې به چینی څه ریټ کې اوس په څه ریټ کې. ډېره ښایسته خبره مو کړه. دا راته ووایه چې ایمل خان چې کوم دی هغه عالمانو پسې لږ غونډې هغه خبره کړې ده، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دا مناسب ده که نه ده؟ دا نه ده مناسب، خو زه خیر داسې یو نن خبره وکړي بیا هم داسې راځي که نه چې بس انسان دی غلطي دې کېږي. صحیح ده. خو لکه تاسو باندې بد لګېدې ده چې عالم باندې خبره کوي تاسو ته ښه نه لګي. موږ ته ښه نه لګي، بد یې کوي. دا بالکل جی بالکل. دا د یو ښه سپورټر چې کوم دی که نه، دا نشانی که فرض که زه پی ټی آی کې یم مثال په طور، نو چې زه د عمران خان کوم غلط کاري چې زه هغې د غلط ویم، که زه جی یو آی کې یم که فضل الرحمن صاحب څه غلط کار وکړي چې زه د هغې پهله زه د هغې ویم چې دا غلط کار کړی دی، که این پي والا که هر پارټۍ والا نو غلط ویل دا د یو ښه انسان نشاني وي. ډېره مهرباني وروره. ډېره السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای نه راغلي وروره؟ موږ د افغان کالونۍ نه راغلي. افغان کالونۍ. کومې پارټۍ سره تعلق دی؟ جمعیت سره. جمعیت علماء اسلام سره دی. نو دا راته ووایه چې یاره تاسو د چې کوم قایدین دي که نه، دا خو د یو بل وینې څکلو ته تیار وو، یو ته کفر فتوا لګول او بل ته چې دی نو لکه غل ویلو، چا به یو رنګې په سټیج باندې کنزل کول، چا به بل رنګې کول. نن چې دی د خدای فضل دی په سټیج باندې ټول یو دي. دا کومې خبرې تاسو کې اتفاق پیدا کوئ وسلئ؟ داسې کار دی که نه چې اسلام هم بعضې وخت کې وایي چې یاره دروغ ویلو نه د رښتیا ویلو نه دروغ ښه دي. هغه په موقع معنی که نه چې ستا موقع مناسبت چې ستا په رښتیاو کې منافقت وي، نو د هغې نه بیا دروغ ویل ښه دي. نو اوس که د غټ کافر او غټ د اسلام دشمن دپاره موږ نورو پارټیانو سره ملاو شو، موږ اسلامي کافر څوک دی جی؟ عمران خان ایجنټ دی د یهودیان. او د دې څه ثبوت تاسو څه عوام ته څه ثبوت ورکوئ چې یاره دا کافر هم دی او د یهودیانو ایجنټ دی؟ یاره د ده په حکومت کې روره غستاخ رسول الله کیږي او دا قادیانیان راپاسي، شیعهګان راپاسي روره، کلیام د ابوبکر صاحب د عمر صاحب بېعزتیانې کوي او قادیاني راپاسي کلیام روره د نبوت دعوې کوي. هیڅ نه ویل کېږي، هیڅ د حکومت طرف لکه هغه څه بل پاس کوي، لکه اوس د ماشومانو سره زیاتې باره کې هغه وایي چې یاره بل زیات کوي. نو ستاسو جی یو آی والا چې کوم سینیټر دی هغه هم چې کوم دی نو لکه سیکشن وانخیستلو، ټیک ده که نه؟ ستاسو د جمعیت والا جی یو آی والا هم وانخیستلو، پیپل پارټۍ والا او د عمران خان چې دی شیرین مزاري چې دا هغې هم د هغې خلاف خبر وکړه. نو چې ښه کار هغه کوي نو ټول نه پیله خو ستاسو د پارټو والا روچتېږي او هغه وایي چې نه مه کوه داسې. یاره د شیرین مزاري خو ته خبره مه کوه چې نه ما د ټولو خبر وکړه جي چې دومره یختې برېښي یو کس. بیجان تاسو زما په خبره پوه نه شو. ما د ټولو دغه یاد کړه، رکې لږ دې خوښ ما د ټولو یاد کړه، د پی ټی آی نه والا تر هرې پارټۍ پورې چې دی نو همدغه حالات دي. دا وجه څه چې یاره دا تبدیلي به بیا راځي څنګه زمونږ په مسلمان روډ کې زمونږ په حکومت کې تبدیلي به دې سره راځي چې دا سړی کوشي. بیا څوک ستاسو په نظر کې څوک داسې اسلام ته نږدې دی چې هغه اسلام هم ټیک کي پاکستان کې او هغه معیشت هم ټیک کي او هغه ریوسس ټیک کي؟ کم یو داسې حکمران دی په دې چې دلته خو 13 که 14 نه 11 لیډران ولاړ دي. دا خو یو بل سرونه نشي ماتولی، یو وایي چې زه به یم، بل وایي چې زه به یم. دې کې به هم پته څنګه لګي تا ته؟ جی بیا پکار دی د اسلام سره چې کوم کس جوخت دی د مفکر اسلام ستاسو په خیال څوک جوخت دی؟ د مفتی محمود فرزند حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب.
ښه اسلام لپاره د هغې خدمات 3 زیات کوي یاره داسې کار دی د غونډو نه غټ خدمت خدا دی که نه چې په پوره دنیا کې واحد یو پاکستان ملک دی په هغې کې چې کم دی نو قادیانی کافر دی د دې نه نوره غټه قرباني ته څه غواړي د فضل رحمان صاحب تاسو ماته د 3 د اسلام دپاره خدمات وښایي دا چې په 7 ستمبر باندې راووتو د دې نه غټ خدمت ته څه غواړي چې دا د 12 چې هغه راغلی دی چې دلته کومه د 12 لکو اجتماع وشوه هغه هغې کې NP والا هم راغی که نه نه یو پارټي هم نه ده راغلی دي صحیح ده راغلی دي څومره به راغلي ستا په حساب که نه 2000 دي راغلي 3000 دي راغلي خو د لکونو اجتماع وه که نه اخبار والا خپله وویلې چې یاره 7 نه 12 لاک پورې کسان په دې ځای کې راتلی شي که نه د دې چوک نه درته موټر پورې السلام علیکم وعلیکم السلام د کوم ځای نه راغلی ورور زه دلته پېښور یم سید خان زمانون دی ښه د پېښور یې او کومې پارټۍ سره تعلق دی دې ټایم کې اوس پارټي نه ریپرزینټ کوم یو څو خبرې کول غواړم جی بالکل ماشاءالله نن خو دلته په سټیج باندې د ملک ټولې غټې غټې پارټیانې چې کوم دي هغه رایوځای شوي دي او زما دا یو څو کوېسچنې دي نه چې په ماضي کې چې کوم دی عمده پارټیانې دي یو بل خلاف چې کوم دی کم قسم دي یو بل پسې بیانات کړي یو بل باندې الزامات کړي حالانکه کیسونه کړي یو بل باندې او نن چې کوم دي په سټیج باندې رایوځای شوي د حکومت خلاف نو آیا دا چې کوم دی د عوام په مفاد کې دي یا دی خپل مفاد دپاره راغلي دي یا چې ښه حکومت چې کوم دی ناکامه دی موږ دا منو ګراني ده مهنګایي ده بدامني ده بېروزګاري ده داسې نور هم ډېر مسایل دي بالکل چې دی پکې ناکامه دي خو آیا دی چې کوم مطالبي مطلب د حکومت دی ختم شي حکومت ختم شو صحیح ده نوې الیکشن د دې مطالبه څه ده چې بیا به حکومت د چا راځي الیکشن به وشي د چا به حکومت راځي آیا عمدې زرداری نواز شریف د مولانا صاحب د چا به حکومت راځي د دې نعم البدل چې کوم دی اب صحیح ده نیکسټ حکومت دا زمام سوال دی که نه زه دا وایم چې یاره عمران خان لاړلو صحیح دی به راضي کوي څنګه او څوک به راضي کوي زه چې کوم کس ودروم ما ته مصیبت دا دی شاته نه شل قسم اواز راځي زما اهم سوال دا دی که ما له سمجدار کس راغو زه به هغه نه دا تپوس ضرور کوم چې روکې که ته د JUI نه عمران خان سهار له چې دی نو لاړلو ته به د JUI سیټ دلته ما له څنګه راولې ته خو د اسلام لپاره جګړه کوې که نه فضل رحمان صاحب لپاره کوې که نه اسلام لپاره کوې که نه خو فضل رحمان صاحب لپاره کوې که نه فضل رحمان صاحب ته په دې سیټ باندې څنګه راولي وزیر اعظم سیټ باندې که زرداری دی زرداری به په څومره دومره میجارټي سره به راځي څنګه چې هلته د NP سیټونه شته د فضل رحمان شته د جماعت اسلامي شته د عمران خان خپل شته دا به راځي څنګه کم یو قاید به کینی دلته بیا به دې د یو بل بیا سرونه ماتې که څه به کوي جی بالکل عمده خبره ده که نه موږ هم دا تپوس کوو د دې غټو د ملک غټې غټې پارټیانې په سټیج باندې ولاړ دي په ماضي کې دی یو بل پسې لګیا دي عمران خان خو اوس راغو صحیح د دې حکومت دی ناکامه شو ناکام دی ناکام روان دی خو موږ د دې نه دا تپوس کوو چې الیکشن وشو یا تاسو به الیکشن کې به هم داسې تاسو چې کوم د اتحاد وي د الیکشن کې خو په دې نه دی چې ګلګت کې چې کوم الیکشن وشو هغې کې د یو بل خلاف دي دویم یو خبر زه تاسو له دا درکوم چې د PMLN دوه چې کوم منسټران دي نو هغه PPP ځان ته راواړوله دوه منسټران PPP ځان ته راواړوله چې کوم منسټر د PMLN نوزي بلاول ورسره دغه رابطه کوي نو انټرنلی دی یو بل سره سخت خلاف دي خو په سټیج باندې یو بل سره یو ځای دي او دا په تاسو ناظرین دا به کتلی مې چې یوټیوب هم شته فیسبوک هم شته او په دې د دې ټولو بیانات دا چې زما ورور کومه خبر وکړه د دې تصدیق تاسو ته پته هم ده که هرې پارټۍ سره تاسو تعلق ساتي د دې خبرې تصدیق شته چې د یو بل خلاف ډېر سخت بیانونه راغلي دي دا خبره تاسو صحیح کوئ جی بالکل نو که دلته زموږ څه ملګري به وي د نورو پارټو کوم ریپرزنټیټیو دي هغې نه موږ دا کوېسچن کوو چې آیا دی دا کوم مطالبات دي که نه نو نیکسټ د دې څه لایحه عمل دی چې مطلب دی نه بس جی څه وایي تاسو بالکل زما نوم احسان الله دی زه جمعیت علما اسلام ریپرزینټ کوم دلته
تاسو خبر وکړه د ټولو پارټیانو یقینا دلته پاکستان کې جمهوریت دی پارټیان شته دي مختلف پارټیان دي 200-300 پارټیان دي موږ چې دلته ګورو دا چې کوم نن 11 پارټیانو الاینس دلته جوړ دی دا کومه جلسه کیږي د دې ټول نه غټه مطالبه دا چې دا حکومت چې کوم راغلی دا یو جعلي حکومت دی د چې کوم دا منډیټ دی دا پغلا باندې دې ته ورکړی شوی دی د دې دا خلک حقدار نه و چې دا کوم نن لګیا دي په موږ باندې حکمرانی کوي نو دغه پارټیان یقینا یو بل سره اختلاف لري نظریاتي اختلافات هم شته او یو بل پس خبریم کوي تاسو چې کوم خبره وکړه خو د دې چې کوم د اتحاد دی دا د جمهوریت د بحالې لپاره دی مونږ وایو چې دغه حکومت چې چاره وسته دی دا جمهوری حلق نه دی دا جمهوری طریقې سره نه دی راغلی او دغه اتحاد د ګلګت باره کې تاسو وایي چې هغه جمهوریت وکنه بالکل هغه جمهوریت دی الته نو الته خو پی ټی آی یو ګټل کنه منو چې هغه مونږ دا وایو چې دغه حکومت دی پکاره چې ختم شي بیا د الیکشن وشي الیکشن نه مخکې پکاره چې کم میثاق کم پوینټس دلته یې خېدي نو دا وایي چې پهله مونږ د الیکشن کم ریفارمز د اصلاحات دی هغه دی وشي اصلاحات کې دا دی چې تاسو چې کم الیکشن کم ځای کې الیکشن کېږي کم الیکشن بوت وي الته د پوج نه وي داسې نه چې د 2018 کې به داسې و چې بار بم پوج ولاړو دنه بم پوج ولاړو نه جی نو تاسو خبره ډیره مزیدار خبره ده خو ډي جی اس پی آر او باجوا صاحب چې د دواړو چې کم دی د دې تردید وکړو چې موږ په دې الیکشن کې دینه پس دغه نه کوو خدایمه خبره بایومټریک او دغه آپشن ورکوي دا غیم د اساسو قائدین چې دغه خلاف دي نو دا کومه ډرامه ده دا سیده چې مونږ کلم نه د دې خلاف مونږ وایو چې الیکشن اصلاحات وشي دغه خلک چې دا کم نن حکمرانان دي آیا دا څو کاله مخکې په دې خبره باندې نه ورودي چې مونږ الیکشن غلا شوی دی ټول نه ضروری خبره ده چې دغه ملکی نظام صحیح کیږي نو دغه الیکشن چې کوم اصلاحات دي دا ټول نه ضروری دي په دې چې 1947 نه راوځه تر اوسه پورې هر یو حکومت چې راشي هغه بل خلک پیداږي چې دندې وشوله بالکل جی واسه یو خبره کوم جی ساسو چې کم دغه چې کم دی دا ساسو چې دا کم اتحادی دي پی ایم ایل او پی 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 د دې حکومت د 30-32 سال هم دی حکومت کولو الیکشن دی ولې ټیک نه کولو دی خو په 2 کالو کې نه ټیک کیږي کنه چې کم 2 کال کې کم برتیا نشوي دی هغه خو لا بابوګان دی هغه خو لا ډایرکټران نه دي کنه هغه دې ټیک نه کولو نو بیا به څوک ټیک کوي یقینا دا چې څومره دا یو کال وشولو دا چې څومره غلطیان دي یقینا زموږ کوم قومي ادارې دي چې موږ ورته انټيليجنس وایو یا اسټابلیشمنت وایو یا چې موږ کوم سیاسي ګوندونه دي دا د دې نه کمیان دي خو موږ به شاته نه ګورو ځکه هغه سی ویلې د پرسیو مقوله ده چې ډېره درسته نو چې نن هم دغه ټول یو ځای شول او د الیکشن اصلاحاتو لپاره دا خبره کوي جمهوریت بخاله لپاره دا خبره کوي فکر دی چې دغه اصلاحات وشي الیکشن ریفارمز کې او همدغه پی ټی آی دی بیا راشي په الیکشن دی وګټي بیا هم صدا خبره څنګه په ګلګت کې راغو بالکل مونږ وایو چې دغه پی ټی آی دی راشي خو په صحیح طریقې باندې دی راشي دا خبرې چې تیوزي چې مطلب دلته د پوج یا د نوري ادارې په دې شي مداخلت کوي چې څوک عوام دغه خلک چې کم دي دا وګداران دي خپل رائے د حکومت وګداران دي جمهوریت کې دیتا د دې خبرې هغه واک او اختیار ورکړی شوی دی السلام علیکم وعلیکم السلام د کوم ځای راغلی وروره زه خو دې ممریات تم دی او د پیښور ما د عوامي نشل پارټي د ضلع ممبر ما دا عوامي نشل پارټي او ضلع ممبر یې نو بیا خو نه لګ ډیر ځا سخت پوسونه کول پکار دي خدا راته وای چې دا کم قائدین را جمع دي کم عوام را جمع دي دا خو هغه عوام دي چې یو بل پس به کنسل کول یو بل پس به سپکه رد ویلي او په دې یو ایشو باندې را یوزیدي نو دا ایشو باندې څه خیال دی ممکنات څه دي امید هم څه دی او بل دا چې دا ایشو دا مناسب ده نه ده نو کدنو پس وجه ده چې سیاسي اختلافات راځي وخت سره سره کوم دي راځي موجوده چې کوم ایشو ده دا ایشو چې دا سیاسي نه ده دا قومي ده او قومي دا سیدا چې دی وخت کې موږ ته زیات ضرورت دی د دې سیس چې په ملک کې جمهوریت راشي د جمهوریت جړې چې دا مضبوط شي او دا د وخت تقاضا ده چې دغه ټول سیاسي ګوندونه راجمع کیږي یو ځای کیږي به یو پلیټ فارم ته راځي او د عوامو چې کوم مسایل دي دغه مسایل د حل کولو لپاره چې ګندي متحد کیږي به د دې نمو سره بل لار نشته تاسو ګورئ 2018 کې چې کوم الیکشن شوی دی او څونه سیاسي ګوندونه چې دی هغه د باندې اعتراض لري باقاعده متفق دي په دې خبره چې دلته چې دی داندلی شوی دا او دغه داندلې په رڼا کې د کوم حکومت جوړ شوی دی هغه حکومت داسې دی
چې هغه نن د عوامو د فلاح او د بهبود نه دی بلکې د عوامو په مړی چاړي راښکلو حکومت دی. نو دا د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه راغونډ ډېرې لرې شي. دا د لرې کېدو نه جمهوري عمل موږ چې راشي دا کوم عمل چې دی جمهوري نه دی. نو دی خو په جمهوریت سره خو بیا ډیکټرشپ خلاف یو. نه. ډیکټرشپ دې ختم شي جمهوریت دې مضبوط شي. خدا راته وایي چې یاره د ګیلګت چې کوم د الیکشن و دا څه جمهوریت و که نه ډیکټرشپ و؟ هغه چې ظاهره خبره ده سیاسي ګوندونه ورسره هغه نه دی منلي. تاسو وګورئ هلته چې کوم دی مینټین ته نورو خلکو او راله نور خلکه دا چا راوسته جي او فوج خو نه و که نه هلته؟ ګوره جي فوج داسې نه چې صفایي به راځي آرمي به راځي هلته به حقونه وټلي نور ادارې دي نور خلک دي هغه را مخکې شي هغې چې کوم دی دا مینټین زموږ چې کوم دی واخلي عوامي خلک چې هغې وروستو شي. بس ستاسو د MP والا دلته ما له یو دوه کسانو دغه وویلې چې یاره واقعي هلته په جمهوري طور سره چې دی نو هلته صحیح جمهوریت سره چې دی او ستاسو قایدین چې کوم دي هغې هم په شروع کې هم دا خبره وکړه چې یاره دا واقعي په جمهوري طور سره دی راغله. تاسو دې باره کې دې سره اختلاف کوئ؟ یو کال نه موږ دا خبرې اوري چې جمهوریت دی الیکشن کېږي او چې کوم دی خلک راځي الیکشن به کېږي الیکشن وشي هغه چې کوم دی هغه کم فارملټي برابر شي خو د عوامو د مینټین احترام ونه شي. نو تاسو بیا سپریم کورټ های کورټ ته ولې نه ځئ؟ سپریم کورټ های کورټ ته خو په هر الیکشن تاسو ګورئ تللی دي نه څوک تللی هغه دي؟ انصاف نه میلاوي. نه څوک تللی دي چې ما ته دوه کسان وښایي. ګورئ جي کسان تاسو ګورئ هغه تاسو وګورئ چې په هر الیکشن کې د هر علاقې نه زموږ کسان تللی دي د 2018 کې تاسو وګورئ 13 کې وګورئ موږ تللي خو موږ ته دلته هغه انصاف نه میلاو شو. نه څوک تللی دي جي تاسو زموږ پارټي تللی دی چې دغه الیکشن 2018 الیکشن کې پارټي څوک تللی دی؟ ایمل خان تللی دی اسفندیار صاحب تللی دی زموږ مشران تللی دي زموږ چې د پارټي کوم ملګري تللی دي نوم ورکوئ؟ ول نوم نه دی یو موږ فرض ته نوم نه علم زه د پارټي خبره کوم پارټي تللی ده زموږ پارټي تللی ده دغه الیکشن دغه منډه دغه خلاف هغه تللی دي کورټ کې چې کوم دی دا خبرې کړې دي کورټ ته دا فیصله وړي ده خو د کورټ طرف نه موږ ته کوم دی انصاف میلاو نه شي. خدای راته وایي چې د ایمل خان چې دی نو د چې کوم د علماو باره کې بیانونه ورکوي دې سره اتفاق کوئ؟ کله چې داسې ده هغه د مشرانو خبرې مشران په هغې باندې ښه پوهېږي. نه تاسو نه داسې خو نه ده که نه جي چې زه د فضل رحمان صاحب سره زما نه لګي د هغه یو خبره رونیسم او هغه په هغې کې سنډم خو که زما مشر خبر وکړي نو زه به بیا چې دی نو په هغې کې ویم دا د مشرانو دي. ستاسو ذاتي خو ژوند شته که نه؟ زما جي ذاتي ژوند هم شته تاسو خپل سوچ به هم وي که نه جمهوریت دی جمهوریت کې زما ذاتي خبره دا ده چې ایمل خان چې دی نو هغه د یو سوچ سړی دی د یو سړی د اسفندیار خان زوی دی د ولی خان زوی دی هغه د باچا خان وسی دی نو هغه به غلطه خبره نه کړي. مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو ایمل خان چې کومه خبره کړې ده هغه د دهشتګردۍ خلاف کړې ده چې دوی په دې ملک کې دهشتګردي نه کېږي او کوم خلک چې دغه دهشتګرد ته بچي وایي نو دې بچي چې ورته وایي نو دا زموږ د بچو قاتلان دي لهذا موږ ته دا خواست کوو چې دغه قاتلانو ته دې بچي نه وایي دې ته د ظالمانو وایي او د عوامي نشل پارټۍ چې دي نو دا د اول نوال تر اوسه پورې دغه خبره که په افغانستان کې وه او که په پاکستان کې وه موږ دغه دهشتګردۍ خلاف یو موږ دغه نظریې خلاف یو موږ د عدم تشدد خلک یو موږ د مینې خلک یو موږ د وفا خلک یو او د باچا خان چې کوم سوچ او فکر و هغه هم دا و چې جګړې دې نه کېږي جنګ دې نه کېږي قتل و غارت دې نه کېږي او ایمل خان ما خبره کړې ده. ډېره مهرباني تاسو ډېر زیات ټایم راکړو ډېره شکریه ادا کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو د کوم ځای نه راغلي جي؟ زه دې دلته لاندې ځای نه راغلی یوسف آباد. ښه یوسف آباد نه راغلي او کوم پارټۍ سره تعلق دی؟ د نواز ګروپ سره. ښه PMLN یې دا راته ووایي چې یاره د 11 پارټو والا دلته ولاړ دي دی چې کوم دی عمران خان لړه کلو سهار له چې موږ راپاسو نو عمران خان نشته دی دې 11 کسانو کې به کوم یو کس وزیر اعظم جوړیږي؟ همدا یو کس دی انشاءالله چې څوک جي؟ نواز شریف. هغه خو لندن کې دی هغه خو نه راځي. دا خو د حکومت دی دغه حکومت دی ځوانه فوجي حکومت دی دا خو نه د فوجي حکومت خو دی خو نواز شریف نه علاوه صاحب شنه که په دې خو نه راځي هغه باندې کیسونه دي دغه خاندان کې به یو کس رور به شي لور به شي واره به شي یو کس خو به شي کنه خو لکه PMLN کېږي انشاءالله او کدی کې دا JUI والا وایي چې نه زمونږ فضل رحمان صاحب نو بیا به صحیح نو دا نصیب خبرې دي لکه که پیپل پارټۍ والا وایي که JUI والا وایي نو بیا د نصیب خبرې دي. پهلوانان چې ورشي یو وایي زه به ګټم یو وایي زه به ګټم بل وایي زه ګټم الله چې چا نصیب کې لیکلي هغه لې وري ټیک شو جی د حکومت نه د څه ګیله شته دی مشره ډېره لکه اسمان څه دی جی تاسو وایئ د ګرانۍ ته تاسو ګورئ جي د غریب سړي سپوس وکړئ دا په محکمو پسې نښتی دی
د محکمو نه ته څه غواړې خدای دې تباه وبا کا اول پاکستان دی بیا عوام دی وروسته بیا محکمې دي ته منځ کې شی دې پرېښی دی او په درېم دې پسې نښتی ته په درې نه څه غواړې اول عوام مقام وکړه عوام ته په ځای کا عوام خوشحاله شي بیا وروسته د محکمې ټیکه که نه عوام تکلیف شته دی واقعي شته ګراني شته دی ډېره زیاته جی ډېره زیاته 100% نه دا 1000% دی صحیح خبرو که چې ګراني شته دی خو که دا عمران خان لړی شي نو ستاسو په خیال لکه مطلب دویم آپشن چې دی هغه نواز شریف پکار دی انشاءالله ټیک شو جي الله رب العزت دې وکړي چې هغه وکړي چې کم زمونږ د عوامو پکې خیر وي چې کم کې زمونږ د عوام که زما فضل الرحمن صاحب خوښ دی که نه او د عوامو خیر په نواز شریف کې خودي دی وکړي چې د فضل الرحمن صاحب دې پاتې شو د نواز شریف دې وشي کنی نو د اسفندیار ولی دې پکې راشي خودي د هغه پاس کې خو چې د عوامو په دغه کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دا کوم ځای راغلی جی زه خو دلته کې اوسېږم نږدې د شینواري ډاون کې ښه د پېښور د خیر سره ډېره مهرباني او تاسو د کومې پارټۍ سره تعلق دی زه پی ټی آی سره زما تعلق دی ښه پی ټی آی سره تعلق دی دا راته ووایي چې د 11 پارټۍ رایوځای شوي دي جی نو ستاسو څه خیال دی چې دا حکومت لړکولو کې به کامیاب شي که نه یاره جی مشکله ماته دا لګي چې دا کامیاب شي ځکه چې 126 دن درنه سره عمران خان د هغوی حکومت نو ختم کړی لړکول یې نه شول حقیقت دی بلکې خوځول یې نه شول 126 دن درنه وشوله او خوځول یې قدرې یې نه شول د دې هغې حکومت ختم نه شو دا به سخت ختم شي البته که حکومت ختم شي نو زما دا 100% یقین دی چې مارشالله به لګي په دې ملک فرض کا زه ما د ډېرو وروڼو نه دا تپوس وکړو چې یاره فرض کا د پی ټی آی حکومت ختم شو دا 11 قایدین دلته ولاړ دي دې کې به کم یو کس داسې راځي چې هغه به لیډري په دې یو وی زما لیډر بل وی زما لیډر یاره جی دا سیده چې دا زمونږ دا لیډران چې کوم دي دا قایدین چې کوم دي دا خو مونږ تقریبا کم چې کم چې زه پیدا شوم زما به یو 40 سال عمر وي خو زه چې ګورم نو کله یو کله بل کله یو کله بل دوی زمونږ دغه کوي دا نارې مونږ ته د الیکشن نه مخکې دوی وایي چې یاره زه به دا وکړم زه به هغه وکړم ستاسو حالات به ښه شي دا به شي هغه به شي خو کله چې زمونږ په ملک کې زمونږ دا مونږ چې څونه خلک یو که نه مونږ دوکه کېږو پاکستان خو مونږ چې دیو دا خلک چې کله راشي که نه دیو بیا مونږ ته نه ګوري عوام ته دیو صرف او صرف د خپلې کورسۍ دپاره منډه وهي صحیح دی چې دا راته ووایي پېښور کې خو به تاسو وړې چیني به ملئ سبزي به ملئ غوړي به ملئ چیني به ملئ جی بالکل ټیک ده که نه په خپله سودا وروړئ په خپله یې راوړم او پیسې پوره کېږي که نه دلته خو غریب تباه دی لکه غریب سړی خو که چیني پوره کوي نو وړه ترې نه پاتې غریب تباه دی دې باره کې زما دا سوچ دی جی چې ګراني ښه زیاته ده یوازې زما دپاره نه چې زه د پی ټی آی سره تعلق ساتم یا زما دا څونه ملګري چې دي څوک به د څه تعلق ساتي کم پارټۍ سره کم هر چا لپاره ګراني ده خو دا ګراني بیا زموږ په دې ملک کې نه ده که موږ په دې سوچ وکړو دا ګراني بین الاقوامي ګراني ده خو دویمه خبره دا ده چې که نن دا ګراني ختمه شوه نن عمران خان صاحب دا ګراني ختمه کړله نو زه دا یقین ساتم چې دا څونه زموږ د خواوشا د غریبانان ولاړ ته په الله یقین وکړه دیو به یو په دې پارټو پسې نه ځي دا څونه خلک چې راوتي مسله خو دا ده که نه جي زه تاسو یو خبرې عرض کوم یو مې جي یو مې سر جي زما یو خبره واورئ د دې غریبانانو مسله څه ده دې غریب سړي به ورګې جي زه تاسو یو خبرې عرض کوم د دې ماشوم نه دی د ده مسله دا ده چې د ده پلار څه ټیم دا ماته د جی یو آی والا کس کاري یا مطلب مدرسې طالب کاري هر څوک دی زموږ ورور دی زما بچو پسې دی زما د ده پلار چې کله غوړي چینې پوره کړي که نه نو د ده د مدرسې خرچې نشي پوره کولی ګراني ډېره زیاته ده د غریب سړي ژوند ډېر ګران دی دی خو دې له نه راغلي والله کې په دې فضل الرحمن صاحب باندې دی هېڅ هم کوي په دې بلاول باندې والله کې دی هېڅ هم کوي صرف کتو دپاره شو کوي نور باقي که چېرته دې ته راحت راغو که نه نو دا ټوپۍ موپۍ دا به د دې په سرونو نه د پی ټي آی وګورې نه به د ان پي وګورې په دې غریب سړی هغه خپل روزګار دپاره سوچ کوي د خپل دغه دپاره سوچ کوي نو هغې ته خو چې کم از کم پرېږدي که نه چې د ارزاني خو راولي که نه زه به تاسو ته یو خبره وکړم زمونږ د ملک د لیډران چې دي دا دې طرف ته سوچ نه کوي ته لاړ شه اسمبلي وګوره چې کله د نواز شریف حکومت و همدغه اسمبلي وه
همدا ټول را پاسېدلو د نواز شریف خلاف لګیا وو چې نواز شریف دا دی نواز شریف هغه دی یو هم د هغه په پیاور یو بل ته به اغله ویلو یو بل ته به اغله ویلو د نواز شریف په پیاور کې چا خبره نه کوله صحیح ده چې نواز شریف ختم شو اوس عمران خان راغی د عمران خان هم په دغه اسمبلی کې دا ټوله ورځ دا غوبل جوړي د قوم په باره کې خو چا خبره ونه کړه که نه چې یاره دې قوم ته تکلیف دی ګراني ده دا څونه لیډران چې دلته راغلي اوس به تقریرونه کړي زه خوا نه یم اتلی داسې دریو جلسو تقریرونه ما اورېدي دي د غریب سړي خبره پکې یعنی 10% شوې ده د دریو جلسو ما لایف کوریج کتلی دی 10% پکې د غریب سړي خبره شوې ده باقي د کورسۍ خبره شوې خو زه دا وایم چې اوس خو د غریب سړي خبره کوي که نه اوس خو لاورېدل خبره ته زما دا خبره واوره زمونږ دا څونه خلک چې دلته راغلي دي دا عاجزانان غریبانان ولاړ دي که نه چا داسې ویلي چې چیني ګران دي چا داسې ویلي چې سبزي ګرانه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول ستړي مسئ د کوم ځای وروره؟ زه د سوات بریکوټ یم او نوم مې درویش باچا دی. ښه دا راته ووایه درویش باچا صاحب چې یاره دا 11 قایدین دي دلته کې په دې سټیج باندې دی چې کوم دی عمران خان حکومت وی لړه کوي اوس که دا لړه کوي نو دلته دویم حکومت به د چا راځي او د دې شي څه ګارنټي ده چې دوی به یو بل نه پیسرونه په دې حکومت باندې نه ماتوي؟ نو امید لرم په پاکستان کې خو د دویم حکومت د راتلو چانس صرف او صرف د پاکستان پیپلز پارټي دی ولې چې هغوی د دې ملک دپاره کومې قربانیانې ورکړې د چا نه پټې نه دي او د هغوی نه پرته که هر څوک راشي هغه نه د دې ملک او نه د دې عوامو په خیر کې مونږ داسې نه بولو چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوامو لکه دا ایم پي باندې د اعتبار نشته په جی یو آی دی نشته په ټولو دی نشته صرف په زرداري دی نو انشاءالله تعالی داسې دی چې دغه خلک داسې څه کار څه رول نه دی روبولی د پاکستان په تاریخ کې چې دې له دې خلک دونه اعتماد ورکړي ګوره حکومت کول څه د لوبو کار نه دی د ماشومانو کار نه دی بېنظیره شهید ذوالفقار علي بټو ټول قام ته یاد دی چې هغوی د دې وطن د دې خاورې دپاره د خپلې وینې قرباني ورکړه زه خو وایم چې د پاکستان عوام د شهید ذوالفقار علي بټو د محترم بېنظیر بټو د شهادت داستانونه یې رهي که نه دا به د پاکستان سره دوی سخته دشمني کوي صاحبه ښه بالکل صحیح خبره کوي ښه دا راته ووایې چې یاره زرداري صاحب چې دی خپل کور کې خپل لور کوېدنه ده او هغه چې دی وایي چې خپل کرونا ټیسټ پهله وکوي اگر ټیسټ په پهله رولېږي مونږ به یې چیک وکړو که ستاسو کرونا نه نو بیا راشئ خو پېښور ته چې دی د پېښور ځوانانو دپاره دلته کې هېڅ قسم داسې څه شرط نه دی ښې مطلب که غریب دی تباهي نو خیر دی خو د ده کور دی ډېره مننه کوو ستاسې ښایسته سوال او د دې مطرح د زه داسې در کومه چې دغه جلسه یا پېښور ته بلنه یوازې د زرداري د بټو خاندان مفکوره نه ده دلته پوره 11 جوماتونه راغلي دي دغه بخښنه غواړم زه ستاسو د خبرې جواب در کومه که نه دا د دغه 11 جوماتونو متفقه فیصله ده اوس که دا کار یوازې د بېنظیر بټو خاندان کړی موږ ورته ګوتې نیوی شوه ولې په دې سوات کې په دې ډي ای خان کې د پاکستان په بېلابېلو مضافاتي سیمو کې چې به د عمران خان دا جلسې کولې اول ته به دغسې په لکونو ځوانان لکه د پېښور ځوانان بغیر ماسکه بغیر څه داسې یو شرایط چې هغه د کرونا نه د بچ کېدو وي ولې هلته کرونا نه راتلله یوازې ته وایې دلته کرونا راځي نو دغه زرداري خاندان چې دغه قدم اوچت کړی زما په فکر دی د عوامو د خیر دپاره او ډېره مننه کوم ستاسو څخه اوس دا راته ووایې چې یاره دا خو راغه 11 پارټیانې راغې که نه صرف زرداري نه یې نو بیا خو په کار دا دی چې د حکومت راځي نو دا خو د 11 کسانو په کار دی که نه دا خو د 11 کسانو په کار ګورئ جي د حکومت د قانون مثال دا داسې دی لکه د مور او د پلار که نه جي نو یو انسان دلته چې ولاړ دی ماته دې وایي چې دی د 11 کسانو نه پیدا شوی که د یو مور او پلار نه پیدا شوی دی حکومت چې په یو خاور راځي حکم چې چلیږي هغه د یو کس چلیږي ما تاسو ته مخکې هم تېره کړه چې دغه نورو 10 پارټیانو او 10 جوماتونو داسې څلور نه دی لوبولی چې دې باندې د پاکستان عوام اعتبار وکړي په عمران خان باندې موږ مخکې اعتبار وکړو عمران خان ویل چې 200 اربه روپۍ به راشي خزانې ته د پولیسو او د دې خلکو تنخواګانې به ډېرې شي د پاکستان په تاریخ کې داسې ضلالت والا حکومت نه په 3 کاله تاریخ کې لکه د عمران خان چې راغی د عمران خان په حکومت کې واحد دا حکومت دی چې چرسر ځان شول بنګر ځان شول ځوانان په نشو باندې راغلل عمران خان ویلو چې زه به هغه کس ته د کرونا د ټیسټ روپۍ ورکومه چې د هغه په موبایل کې د 100 روپو بیلنس نه وي شوی هغه عمرې له نه ایتلی زه به دته اوس هم په شرط او په ګارنټۍ باندې وښیم داسې کسان چې هغوی د میاشتې 10,000 روپۍ بیلنس هم کړی دی عمرو له هم تلي دي د هغو کارډونه ډک شوي دي او دغسې
چې د خوار او غریبو د هغه کارډونو او د هغه پیسو د راتلو هېڅ پته ونه لګېده. دا حکومت دی، دا خو نه دی حکومت، دا خو د یهودیانو ایجنټ دی، د هغو په اشاره باندې چلیږي. د عمران خان وس کار نه کوي. وروره ښځو به راته ووایم دا داسې دی لکه د میدان ګوډاګۍ کټوی ټپه 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 چې هر طرف ته یې بوځي هلته به ځي. د ده هېڅ حقوق هم د لا کرکټ خو چې ډب چکه ولګوه څلور په هغې کې عزت او په حکومت کې ځان بې عزته کړو. زرداری بلاول ته دغه ته شهباز شریف ته غل ویلو او شهباز شریف چې دی زرداری ته غل ویلو. چې کوم زرداری په شهباز شریف باندې کیسونه اچولي وو هغه کیسونه اوس د عدالت روویسته او چې کوم شهباز شریف په زرداری باندې اچولي وو هغه کیسونه یې روویسته. نو ما ته دا ووایي روکې چې یاره دا کم یو کیسونه دي دا خو د هغه ټیم دي که نه عدالت کې چې کم چلی نو دې کې خو د عمران خان څخه کې کار نشته دی. دې باره کې ته څه وایې چې یاره دا خو په یو بل په سټیج باندې دا د نن سبا یو دي او دې فضل رحمان صاحب ویلې چې واقعي زرداری غل دی. دې ان پی والا ویلي دی اسفندیار ولی صاحب ویلي دی چې زرداری غل دی. دغه ټول دا سیاست بیا مر سره ولاړ دی. سیاست څه ته وایي؟ سیاست دې ته وایي که نه چې په دې کې به د خپل ملک د خپل مفاد د عوامو د هغوی مفاد ته به ګورې بیا به داسې یو قدم اوچتې. نو روکې زما خبره وروړږه یو منټه زما په شان زما ورګې که نه چې زه ستاسو په خبره ورسېږم زه ناظرین رسوم زه رسوم ستاسو خبره زه چې کوم ځای نه کټ کړم هماغه ځای نه تاسو دوباره هم شروع کولی شئ. دا راته ووایي چې یاره د دې نوم ته ته سیاست ورکې ټیک ده که نه نو بیا روکې په دې یخه یخنۍ کې دا ټوپۍ د پیپل پارټۍ اچولې ده دا مفلر دی اچولی دی نو د دې سیاست په دې خبرو باندې بیا ولې ځان دوکه کوي او راځي دا غریبانان خو ځان نه دوکه کوي. بله خبره د هغه ځینه شروع کوم اورېدونکي ما اوري اوریدونکو زه تاسو ته دا وایم زما خبره پوره نه شوه چې سیاست څه ته وایي خو ما په دې کې خپله پالټي را نه ویسته. زما پلار شهید ذوالفقار علي بټو او زما مور شهید محترمه بېنظیر بټو هغوی چې کومې وعدې کړې وې دا ویلي چې زه به د دې ملک د خاورې دپاره خپله قرباني م ورکوم د خپل خاندان به م ورکوم. هغوی خپلې وعدې په ځای کړې. تو ما ته په دې پاکستان کې د شهید ذوالفقار علي بټو د خاندان نه علاوه داسې بله یوه پالټي وښیه چې هغوی د خپله ژبه سرته رسولي. فریال تالپور صاحبه څوک ده؟ فریال تالپور هغه چې هر څوک ده هغه ستا بیا ترور کېږي که نه روکې د زرداري خور ده. ویم بېشکه نه یو منټ یار هغه د زرداري خور ده خو او په هغې باندې د کرپشن دومره غټ کیسونه دي که نه چې د حد نه ورخوا د هغې تفصیل نه پس زه د پاکستان پیپلز پارټي جیالی یم د بېنظیر بټو زوی یم نه زما په غاړه څه صدارت شته نه ناظمي اعلیتوب شته خو زه یو عرض کوم که د پاکستان پیپلز پارټي د قایدینو نه تر ورکرانو پورې تر ما پورې په چا باندې کې کرپشن ثبوت شو که نه هغه دې راشي ټوله پاکستان پیپلز پارټي به د هغوی ذمهواری زه به یې ذمهوار یم. په ټول پاکستان کې د پاکستان پیپلز پارټي نه صفا حکومت چا نه دی کړی. هغه څه ګناه نه شوه چې اسب زرداري ولګېدو یا یو اس ته سیب ورکړی دی د هغې نه تاسو بیا لویه د میډیا والا ته هم لویه غویمه جوړه کړه یا یې څه کړي دي هغه هم د الله حیوانانو څه وشو که ښه یې ورسره وکړل. خو نور صحیح ده هغه د هغه خپل څوک دی په ټول پاکستان کې زه درته وایم چې په پاکستان پیپلز پارټي باندې د کرپشن الزام لګولو والا په خپله باندې د کرپشن ښکار دي. دا واحد پارټي ده چې په دې کې نه کرپشن شوی دی نه پکې چا غلا کړې ده. ګورئ شهید ذوالفقار علي بټو دغه ملک د کم ځای نه کم ځای ته کړو. ته زما په خیال جوړې یو منجي زما څومره خیال دی که نه نو ته جوړې خبرونه روکې نه ګورې زرداري باندې چې څومره کیسونه دي که نه د ټي ټي والا ته د ټي ټي وګوره بلینز پرې ووته روکې زه به تا ته یو خبر وکړم بلینز ډالر ته ګورو که نه قسم په خدای که مونږ په خیر پېښ شو خو زه تاله اوس هم دا ضمانت در کومه چې پاکستان پیپلز پارټي د هر قسم کرپشن نه او د غلا نه پاکه ده. دغه چې د کرپشن الزام لګوي په زرداري باندې دا هم دروغ وایي. هر څه چې شوي دی هغه غله د پاکستان نه نواز شریف غلو لاړو په بار ملک ناست دی دله چا اجازت ورکړه اوس هم په سټیج ودرولې دی په سټیج باندې هغه نه دی ولاړ صاحب د هغه لور ولاړ نه لور خو زه تا ته دا خبره کوم هغه راتللی زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم تاسو نه مې ډېر زیات ټایم واخیستی